الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا جسد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وأتقانا وأزكانا أحمد الأنبياء ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كان بعدي
نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شريف وآي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزتمندو سامعين اوریدونکو مسلمانانو، رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله رب العالمین را لېږل د هدایت د مخلوقاتو لپاره، او هغه چې کوم میشن راوړی و د قرآن او د حدیث پای کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې محنت کړلې چې د هغې مثال نشته. او بیا صحابه کرام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالص ملګری، ځکه هر پیغمبر له الله تبارک وتعالی څه خاص ملګری ورکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام له چې کوم ملګری ورکړي هغه یادېږي په صحابه سره، په اصحاب رسول سره صلی الله علیه وسلم. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه دا الله د نبی علیہ السلام د ملګرتیا د پاره چون کړی دي، او دا چا په اختیار کې نه و چې زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری شم یا نشم. الله رب العالمین د کم زینا دا مومنان راغون کړو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلامی ورته نصیب کړه. څوک د یو علاقین او څوک د بل علاقین، او پکور کې خپل د نبی علیہ السلام خپل ترا هغه محروم پاتې شو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خاندان خلق چې په هر لحاظ سره اوچت خلقو، هغه خلق رستو پاتې شو، او نمبر ته ویوړو هغه خلقو چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګرتیا نه د یو وطن او د بل وطن نراله، خپل سمال او دولت هم ورسره نه و، څه د بدن ښایستوالی هم ورسره نه و، حسن هم ورسره نه و، نسب هم داسې غټ خاندان واله نه و، خپل علاقه معلومه نه وه، د خپل ځان هم ورته پته نه وه، غلامانو. خو لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ملګرتیا د وجې نه هغه صحابه د اسمان ستوري شو، او هغه صحابه چې چا په څه کې حسابولم نه، ظلمونه به پې کول، تکلیفونه به ورکول، خو هغه صحابه نن چې موږ یادو د هغه نوم
ډیر په عزت او په احترام سره او مونږ وایو رضی الله تعالی عنہ دا نوم سره دا وایو هغه صحابه ول الله رب العالمین ډیر لوی مرتبه ورکړله د نبی علیہ السلام هر یو صحابي دا یو غټ تاریخ لري د نبی علیہ السلام د هر یو صحابي چې سیرت بیان شي داغه تاریخ بیان شي نو یو صحابي پورا تحریک دی یو صحابي هغه یو لوی ډله ده یو لوی جماعت دی د نبی علیہ السلام صحابه چې کوم مهنت کړي دي نو هغه مهنت هغه دنیا ته واضح دی دنیا ته ښکارا دی د دې د وجنا د وس زمانی تمام بزرگان که علما دي شیخ القرآن دلدي شیخ الحدیث دلدي او په علم کې ماهر خلق دارنګي په بزرګۍ کې نمبر 1 لوی مبلغین لوی زبرگان لوی متقیان او لګ مخکې لاړ شه زمنګ دین دا نور مشران ائمه مجتهدین فقها محدثین امام ابو حنیفه رحمه الله امام احمد ابن حنبل رحمه الله امام مالک رحمه الله امام شافعی رحمه الله امام ابو یوسف رحمه الله امام محمد رحمه الله امام ظفر رحمه الله او دس نور ائمه کرام دا ټول چې دارا جمع کی دا په یو بل د پاسه ودرېږي او بر الله سنیخ کی د صحابي د یو معمولی او د ادنا صحابي د خپو خاورې ته نشه رسیدي دومره لوی مرتبه ده هغه مرتبه څوک نشي حاصلولای د دې وجنه یو قصه مشهوره ده و یو کس کله ناکله سړی پدې کې چې سلاړ شي مخ کې نو دی دیندارۍ کې او زبرګي کې سوچ او فکر کوي چې کاش چې زداوي پلان کې وي دا تمنا پکارم نه ځکه قران کریم کې الله رب العالمین ویل دي چې کم یو چیز هغه تعالی الله درکړل په دې شکر وباسه د نور ارزوګانې مکوا لکه اوس یو سړی وای چې کاش چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي وي نو دا تمنا نه د پکار وجدادا چې هغه کار شوی دی وستنه شي کېږي هغه مرتبه څوک نشي حاصلولای هغه مرتبه غي ته ملاو شي او الله چون کړو درې لپاره و یو کس داسې سوچ او فکر وکړه په دې سوچ او فکر کې ودشه د دې وجنا چې کوم یو انسان د څه شي سوچ کوي د دا بیا اکثر په خوبونو کېنی د څه سوچ کې نو تعالی نشه درکړل شي دا اپریشن د پاره هغه نشه کې بیا هغه سبب او دغه حال د ځن کدن دی چې دا څه دی په دې ځل کې دي څه سوچونه دي کړلې عام لیول باندې څنګه خبرې کې ځن کدن کې بهم کې د دې وجه استادو خیالي ځینې خلک په عام ماحول کې په دې دنیاوي زندګۍ کې په دې معاشره کې د کنزلو نه بغیر بل سنۍ د خیرو نه بغیر بل سنۍ بد رد ویلو نه بل سنۍ د پهش خبر ویلو نه بل سنۍ نو چې کله دې نششي په نشکم هغه کنزلي هغه خیري هغه بدردي او هغه پهش خبري کوي دغه حال به ځن کدن می بیا ځینې خلک خوش قسمته هغه په عام روټین کې عام معاشري په ژوندۍ کې د الله کتاب وای د قران وای د ذکر کوي د تسبیح وای د الله رب العالمین بڑای بیانای تهلیل او تکبیر کوي هغه خلک بیا چې کله غیبانه ځن کدن راځي هغه په حالت د نشه کې بیهوشي کې نو په غیباندې بیا په هغه ټیم کې دیم دغه خبرې کوي د الله رب العالمین د بڑای د الله رب العالمین د دین نو دا خپل خلا په دې باندې جاری کول پکار دي نو چې کله یو انسان کمی خبره ماسوتن کیو د ودش اکثر هغه خوبونه خلکینی بیا وای ما دا خوب لیدلې او د دې بس تعبیری چې تاسو ته کو سوچ دې کړل دي او بیګا صدا سے قسم کولا نو خامخا ویني دا خیالات دي نو
یو کس په دې سوچ او فکر کې ودشه سوچ او فکر کې دا ودشه چې کاش چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابي وي دا سوچ ځان سره واغستو ودشه په دې ود کېدو ټیم کې دا سوچونه او فکرونه کول وشپې مو خوب ولیدا مشهور خبره خوب می ولیدا چې زیما صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی لوی لوی صحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی یو گاڑی کې موږ روان یو الله ته خوځلا گاڑی کې روان یو گاڑی بر چلای باندې ورخیږي روان دی پدې کې یکدم گاڑی چې کوم نه هغه پریوس باندې روان شو گاڑی کنټرول کېدنه او په شا باندې روان شو زما زر کوشما منډه میکلا چا سينه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیف میلاو شي گاڑی ونرغړی زلالم غټي پسې ګرځم چرته غټه راوړم زلالم خټه می واغستو غټه می پیدا کړ را می وړه چې قتل می گاڑی رامنی دي صحابه او خپل سرونه یې خودي هغه ټیر ته صحابه خپل سرونه یې خودي وای سهار لمه توبه وستلا چې دا ارمان مال نه دی پکار دا تمنا مال نه پکار دا سوچ مال نه دی پکار وجدا دا چې الله دغه خلق دا الله ول د نعمت ورکړو الله ول ورکړو الله چون کړیو الله رب العالمین د مخ کې نه دا فیصله کړو لکه قرآنی کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې د صحابه د صفاتونه دا په تورات او په انجیل کې مو چې د نبی علی السلام له الله کم ملګری ور کوي دا غي صفاتونه په تورات کې مو دا غي صفاتونه په انجیل کې مو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابه دا ټول ډیر قدرمنو ډیر عزتمنو الله رب العالمین دغه صحابه مبارک وایي الله محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره چې کوم ملګری دی هغه ملګری د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تعلقاتو کې نمبر 1 دی واورا درې قسمه تعلقات دی یو تعلق د الله سره یو تعلق د مؤمنانو سره یو تعلق د کافرانو سره د درې وړ تعلقاتو کې صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمبر 1 دی په 1 نمبر باندې دی کم تعلق چې د کافرو سره دی د کافرو سره څنګه تعلق ساتي یاد وساته الله وی والذین معه اشداء علی الكفار هغه کسان چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری دي د کافرو سره په تعلق کې نمبر 1 اشداء علی الكفار کافرانو باندې سختی کوي کافر ته سخت دی کافر ته نرم نه دی کافر ته سخت دی د کافر نه یریږي نه بلکې کافر د نه یریږي هغه وخت یو مسلمان زنانه خلاف ډیر لري خبره وا یو مسلمان نارینا اغم د کافرو په جیل کې چرتم نه دی پاتې شوی هغه کافرو کې پاتې شوی د ډیر زره راخلاص کړي دي او دارنګ کافر دا د مؤمنانو غلامانو وینځوي داغي خزي د مسلمانانو وینځوي داغي خويندې داغي خزي داغي لونه دا کافرو د دشمنانو داغي د غزنانه د مسلمانانو وینځوي مسلمانانو خدمتونه به کول مسلمانانو له به کارونه کول او دغه شان داغي چې کم نارینو هغه په قید کې راوستل شو او غلامانو د مؤمنانو خدمتونه به کول نن مسلمان کمزورې شوی دی نن یو مسلمان سره کافر هغه نشته دا غلام او خادم لیکن مسلمانان هغه په جیلونو کې او زنانا دا خو یو عافیه صدیقه الله دی آزاد کیغه مشهور ده پته نه لګي نور به څومره مؤمنانه دا خو یو ډاکټر او مشهور و جو خلکو ته معلومه ده او خلک یې سنه تپوس کوي هغه نشر اخلاصوله اولاد دین علاوه څومره نور زنانه وېداسي د کافرو سره په جیلونو کې پقید کې څومره به وجلی او څومره د هغه عزت به خراب کړي
نو الله رب العالمین فرمایي چې د مؤمنان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کافرانو سره تعلق دادي چې په کافرو باندې سختی کوي او خپل منځ کې مؤمنانو سره تعلق رحماء بینهم نرم دی په خپل مابین کې خپل مابین کې نرم دی یو بل ته نرم دی نن خبره الټه ده کافر د ډیر زیات نرم دی نرمه یره سپر طاقت دی سوکو داسې چللې او بیا که یو چرته یو وزیر اعظم اغاز لګي خبرې الته سختي وکي ابل لړ شوی مونږ ماف کوي هغه بل لګ سختي ویل دا هغه لګ ډیره سخت ویلې وا مونږ ماف کوي بس بیا بنه کو داسې مینتونه دي ورته حالان کې او د کافرو سره سخت مسلمان باندې کافرو باندې نرم مسلمان سره سخت او مسلمان ته 13 مسلمان سره ارڅو سره شتره او مسلمان چې کوم نه هغه سره ارڅ کولای شي کافر سره نشي کولای دی وجنا الله رب العالمین د مؤمنانو صفت دا بیانای چې کافرانو باندې وسخي نو مسلمانانو باندې بنرمي دا تعلقات دوشو دا الله سره څنګه تعلق دی تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود اے پیغمبرا اے مومنانو تاسو د نبی علیہ السلام ته ملګری نه د نبی علیہ السلام دا خالص امتیان بینای چریو با پرکو په سجده کې ژوند دی ری دا الله رضا به مقصودی دا الله فضل به مقصودی او د دیو په مخونو کې بعد سجدو اثرات دي مخونو نه به معلومیږي سر به پکې چې دا د الله ولی دی دا د الله دوست دی الله وذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل دغه صفت د صحابه په تورات کې مو نو دغه صفت د صحابه په انجیل کې مو دا د عام صحابه خبره ما وکړه عزتمندو یو صحابي داغي متعلق مختصره خبره چې هغه د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره زکه کو نور د صحابه فضایل نه ختمېدونکې دومره ډیر دي عمر رضی الله تعالی عنہ چون کې دا پرونی چې کوم ورځ وا 1 محرم د محرم د میاشتې په اورنۍ تاریخ باندې هغه شهید شو د دغه لوی اختر د میاشتې په 27 تاریخ باندې 27 ذی الحجه باندې هغه ظالم هغه په خنجر باندې و او په سار منځ کې او د عمر رضی الله تعالی عنہ بیا درې ورځې د زخمیو درې ورځې په دغه حالت کې او بیا په 1 محرم باندې به شهید شو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شهادت ورځ وا په دې باندې بعض ظالمان شیعاګان هغه یوم غدیر عید غدیر هغه د اختر مناوي په دې باندې خوشاله دي او دارنګ هغه د عمر رضی الله تعالی عنہ قاتل هغه له یو عزت او مرتبه ورکړل او هغه ته هغه چې کوم دنو په ایران کې داغه مزارم باقاعده جوړ کړی دی هغه لذي آلته داغه مدد غواړي اول ته جاړي وای زمونږ حشر دې د سره وشي ودی شي ور سره او دغه ظالمان اغي په دې دشمنی د عمر رضی الله تعالی عنہ کې د حد رسیدلی عمر رضی الله تعالی عنہ څومره عظیم انسانو عزتمندو عمر رضی الله تعالی عنہ مرتبه دومره اوچته ده د عمر رضی الله تعالی عنہ بحث په پارس کې راځي دومره عظمت دې دومره مرتبه ده کڅوک د توحید خبره کوي نو عمر رضی الله تعالی عنہ په کې یادېږي کڅوک د جهاد خبره کوي عمر رضی الله تعالی عنہ په کې یادېږي کڅوک د علم خبره کوي عمر رضی الله تعالی عنہ په کې یادېږي کڅوک د عدل او د انصاف خبره کوي عمر په کې تا ته ملاویږي کڅوک د شجاعت او د بهادر خبره کوي عمر به ملاویږي کڅوک د غیرت خبره کوي عمر رضی الله تعالی عنہ ذکر به کې کیږي دا عظیم شخصیت دی چې دا باندې څومره تقریرونه وشي څومره بیانونه وشي څومره لیکل وشي خود عمر رضی الله تعالی عنہ هغه مرتبه څوک پوره نشي کولای دا عمر رضی الله تعالی عنہ کله پیدا شو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دیار لسکاله کشرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه کال پیدا شو په کم کال چې ابراهو دا غلخکر چې کله کعبه ورانه ول بیت الله ورانه اصحاب الفیل هاتیان والا غیبانی چې کما بمباری شوی و د الله تر طرفه
هغه تباشیو په هغه کال باندې نبی علیہ السلام پیدا شو او دا هغه کال نه 14 کال وروسته بیا عمر رضی الله تعالی پیدا شو او دا 35 سال په عمر کې بیا اسلام قبول کړو سلوختم صحابي او چې اسلام قبول ک او دا رنګ د ډیر زیات سخو د اسلام په دشمنی کې ډیر زیات سخو په خپل وای زما په سوچ سمجھ کې دا نه راتله د چا په تصور کې نه راتله چې عمر بملا مسلمان شي دومره سخو مو دومره په دشمنی کې زیات ما لیکن قران کې دسی اثر دی چې هغه د ګټو نه سخت زړونه هغه نرمي هغه خو قران ته چې څوک چینی قران لږ چا وخت ورکې عزتمندو هغه انسان زله به الله نرمي هغه به ایمان نصیب کیږي هغه ته به هدایت کیږي مختلف واقعات دي چې ایمان څنګه راوړیو ډیر واقعات دي د دې باره کې خو یو پکې دارا چې وای زره کور نه راووتم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجنما او درنګي رالم نبی علیہ السلام په حرم شریف کې مونږ کو زرالم او هغه نبی علیہ السلام سورته حق ویلا زما پزله کې راغی زما پزله کې دا خبر راغله چې دا شاعر دی وای دقه سورته کې نبی علیہ السلام سیده ویل چې وما هو بقول شاعر دا د شاعر خبره نه ده وای ما وای دا جادوګر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د یو کاهن خبره نه ده د جادوګر خبره نه ده هغه قران وایا قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین دا ټول دا آیاتونه ویل وای کلا چې دا صورت لا نو پوره شیو فوقع الايمان فی قلبی زما په دې ځل کې الله ایمان مضبوط کو نورم واقعات دي لکه یو واقع دام ده چې وای دا وای روانو ما او ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجنم بلار را ته چوي چستا هغه اوخه چستا خور ور سره په نکاح کې دا غم مسلمان شوی لاول داغه ته پوس وکا د نبی علیہ السلام نه ولا توجه اړه ولا وې دې تور راوځته ډېر سخت وسلاړه لاړ آلته چې کله هغه دروازه بند کړې و او هغه اوخه ته ول بل یو صحابي راغله او قاری راغله او سبق ورته وایا او پدې کې عمر رضی الله تعالی دروازه وټکولا هغه نه کولا ولا اخر هغه دروازه ما تکللا دند ورننه وتل عمر رضی الله تعالی عنہ او آلتا او صحابي خو پټ شو زګه د عمر ډیر لوی چې کوم نو طاقتور او درنګي سخت مزاج ولا او څوک به داسې پرې خونه ډیر خطرناک عمر رضی الله تعالی عنہ هغه خپل خور لم گزار ورکا خور مرته غوسه شو غم د عمر خور وا خو اخر دا چې عمر رضی الله تعالی عنہ تاسو سویل تقلق مال راکې دا تا کاغذ یا بل څه باغ باندې کوم قران لیکل شو سورته طه په لیکل شو هغه ورته عمر هغه ورته ته معاملہ کا زم د عمر خورې ما زم د خطاب لوري ما او ته معاملہ کا خو زده لداد سي ندر کوم سو پورې چې تا غسل نه کړي دادا سي غندو پلیتو نجس خلق لمن نو ورکو ته تبې د غسل کې عمر رضی الله تعالی عنہ دې ته مجبور کا زګایت نه شو غسته مجبور کو دیتا چې هغه غسل وکا او بیا ول ورکا کاغذ چې هغه وی ما نبی اسلام لبوزي هغه صحابي هغه چې کم پټشه هغه را ټوپ کړه وی عمر مبارک دشه زیر واخلا ما پروند نبی علیہ السلام نا اوریدلو نبی علیہ السلام دعا کوله جړلی چې الله په دې دوه کسانو کې یو کس مسلمان کا یا ابو جهل مسلمان کا یا عمر مسلمان کا نو خوشخبری قبول کا او خوشاله شه زیر واخلا هغه دعا ته د الله قبول کړه ته د الله خوخوي او بیا لال ایمان راوړو عمر رضی الله تعالی عنہ دا چې کوم د عزتمندو د ډیره لوی مرتبه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای په هر امت کې یو ملهمو هغه ته به الهام کېده ځل کې ورته خي خبر راتلی زما د امت ملهم چې کوم دنو هغه عمر رضی الله تعالی عنہ دی او دومره پورې نبی علیہ السلام ویل د سید یو صحابي بارک نه دی ویل نبی علیہ السلام وی لو کان بعدی نبی لکان عمر که زمانه ورستو پیغمبر وین هغه به عمر وی زمانه ورستو پیغمبر نشتا زه اخیری پیغمبر یم او که زمانه ورستو پیغمبر وی هغه به عمر رضی الله تعالی عنہ وی ډیر کارونه داسي دي هغه مختصر درته ډیر کارونه داسي چې عمر رضی الله تعالی عنہ خبره کړله الله په قران کې نازل کړلی لکه د شراب مبارکه د شراب د حرمت بارکه عمر رضی الله تعالی عنہ ویل اللهم بین لنا فی الخمر بیان شفاء یا الله د شراب مبارکه مونږ واضح بیان وکا ځکه هغه بارکه مختلف آیاتونه راتلو
کله الله رب العالمین وي چې بدی فیهما اثم کبیر ومنافع للناس، پدې کې پدې شرابو کې جواری کې ګنام دا او پیدیم په کې د خلکو د پاره دي. نو عمر ویل الله صفا بیان مونږ ته وکا. الله بل آیات راولېګا د عمر رضی الله تعالی عنہ په سوال سره یا ایو الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، چې کله مانځله زینو شراب مسکئ. بیا عمر ویل نه یا الله اللهم بین لنا فی الخمر بیان الشفاء، یا الله زمونږ د پاره په شراب او په حرمت باره کې صفا او واضح آیات هغه مونږ ته راولېګا. الله رب العالمین سورۃ مائده هغه آیات راولېګا یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. او په دې سره مکمل شراب چې کوم نو بیا حرام کړل شو. عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله دا واوریدل وی الله بس موږ منه شو، انتهینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول دعا کړي وا چې الله په دې دوه کسانو سره په یو کس باندې الله اسلام مضبوط کا. نو ګور عمر رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي دی په د باندې اسلام ته قوت میلاو شوی دی. نور صحابه چې براتله هغه ته به قوت میلاو شو، عمر رضی الله تعالی عنہ ته په اسلام باندې قوت میلاو شو. وای کله چې مسلمان شو او نبی علیہ السلام ته ویل الله پیغمبره ولی موږ په حق نه یو چې دا پټ منځونه کوو. نبی علیہ السلام یې ولې نه په چون کې کمزوري ده، مؤمنان کمزوري دي. تورې راواغېستله او کڅوک خپل خزه کونډه کول غواړي او کڅوک خپل اولاد یتیمانان کول غواړي، نو هغه د عمر مخې له راشي ځه او راووتو. بلال رضی الله تعالی عنہ ته حکم وکړ وی وخېجا د بیت الله په چت باندې او چت باندې اذان وای په زور باندې په چغه باندې. او نن عمر ولاړ دی. عمر خلکو ته پته ولګي چې عمر اسلام قبول کړی دی. دا مسلمانانو یو لوی فتح وا. دا غي نورستو بیا مسلمانانو باندې سخت نه راغلی، اگر چراتلی به خو هغه شان نه وي، نور تکلیفونه په دین کې شته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زینب رضی الله تعالی عنها سره چې کله نکاح وا پای کې د صحابه کرام دیوبتل راتله او درنګ ال تناسو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته د حیا د وجنه سویل نشو تاسو وځي هغه ناسو هغه واده په موقع باندې ځکه خلک د واده په موقع باندې اکثر خلک داسې روټي وخوري نو بیا ناسي غب شپ لګي. نو هغه ته دا یو ادب دی چې چون کې ګوره حال بیا نور انتظار نه پکار دی لپاره نور کسان دي چې هغه ته لار صفای. ځینې خلک بیا قلار خپې وګځي نسوار چې کم دنو پونه راواخلي او په سور باندې بیا غب لګو، نو دغه ضرورت بیا نه. عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه ټیم کې ویل یا الله د الله نبی علیہ السلام ته ویل دا الله پیغمبره دا په دې خزو باندې او په دې سړو باندې دا پرده ولې دا حکم ولې نه جاری کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته عمره الله حکم نه را لګل، د پردي حکم الله نه را لګل، زه غزان نشم. الله رب العالمین د دقه عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه خبره سره الله آیت راولېګا یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. د پردي آیاتونه الله رب العالمین د په وینا باندې الله راولېګل. پردا داغه د غیرت د وجن الله رب العالمین د حکم راولېګا. دغه شان عائشہ رضی الله تعالی عنها باندې چې کله تهمت لګېدلې پای کې نبی علیہ السلام د صحابو مشوره غستوي څه چلو کو. بعض صحابو طلاق ورکا، بعض سویل عمر ویل د الله پیغمبره د عائشہ تعالی په نکاح د عائشہ رضی الله تعالی عنها تعالی چا په نکاح درکړل، هغه ویل د مال الله په نکاح را کړل. ځکه عائشہ رضی الله تعالی نکاح په اسمانونو کې شوی و، ودا مال الله په نکاح باندې را کړل. وی ولی الله رب العالمین ته دا پته نه و، پیغمبر الله د سی بیبیانی ور کوي او وی زما دی په الله قسمی سبحانك هذا بهتان عظیم، دا بدنامه د لویا. عقد عمر رضی الله تعالی عقد بعینه خبره الله په قران کې راولېګل سورۃ نور آیت نمبر 16 کې سبحانك هذا بهتان عظیم. دا د عمر مرتبه د نوري عقل الفاظ الله راولېګل. دغه شان د بدر کې چې کله قیدیان راغله، بدر په غزا کې قیدیان چې کله رااله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابونو مشورې واغستې. اولنې غزا وا وڅک ور سره عمر ابوبکر صدیق رضی الله عنه پکې ویل هغه ډیر نرم دیلو. هغه وی د الله پیغمبره دا با
بس آزاد به کو کېدای شي اسلام راوړي او د دې موږ چې آزاد کو نو د دې آزادۍ د وجه نه به مسلمانان شي. عمر نبی علیہ السلام دا رائے وا ډیرو صحابو دا رایګانې عمر رضی الله عنه نه د الله پیغمبر دیو خو ته د کلی نه راایستلې د مکی نه راایستلې د الله پیغمبره دا به موږ وجنو او دا ټول وجنو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فیصله په دې بل خبره وکړه اکثریت هغه طرف ته خو الله حکم راولېګا چې پیغمبر آینده د سیونه کې او پیغمبره ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتى یثقن فی الارض. د عمر رضی الله عنه د خبرې تایید الله رب العالمین راولېګل چې دقه علالول پکارو دا وجل پکارو دا قیدیان دا ختمول پکارو دی پیغمبر د الله له تکلیف ور کړی دی. دغه شان سورۃ مومنون 14 نمبر آیات کې کله چې دغه آیات راغی چې الله د انسان د پیدایش خبره وکړه چې انسان لول نطفه او بیا دغه نطفه د منی دا بیا د غوخ د ویني او ټوکلې ته ساز شي او بیا د ویني ټوکلې نه د غوخي ټوکله ساز شي. دا خبرې چې او بیا اډو کې الله پیدا کیو هغه اډو کو ته الله غوخه واچي پکسون العظام لحما. دا آیاتونه چې کله رااله عمر رضی الله تعالی عنہ پسې فورن ول تبارک الله احسن الخالقین وډیر برکت والا دی هغه ذات خیسته پیدا کونکي اق الفاظ الله رب العالمین د عمر هغه خبره الله په قران کې راولېګل په دقه آیات پسې فتبارک الله احسن الخالقین. دا د عمر رضی الله تعالی عنہ مرتبه دي. یوزل د منافقانو سردار عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق چې د نبی علیہ السلام لډیر تکلیفونه ور کړیو د زوی چون کې غټ مسلمانو کله چې دا منافق مړ شو هغه زوی راغی نبی علیہ السلام ته د الله پیغمبره زما د پلار جنازه او کاګر چې تعالی تکلیفونه درکړل خو چون کې دې شي الله یو بخي او پخکاره خو ایمان راوړل کنه منافقو وې د تراشه جنازې مونږ په وکا او خپل دا کمیس راکا په دقه کې ولزه کپان ورکوم زګه بیا پلاری کنه وېدا په د خپل کمیس راکا پیغمبر او پدې کې ز دغه خپل پلار لو کپان ورکما ډېر لپاره چې الله ول عذاب ورنکي. نبی علیہ السلام څومره رحم دل انسان سوچ وکي کنه چې د نبی علیہ السلام په بیبي باندې تهمت لګولې غلطه بدنامه په لګولې و نور تکلیفونه ورکړو. نبی علیہ السلام خپل کمیس هم ورکا او جنازې لم روان شو. عمر رضی الله عنه دا سیونیو وې د الله پیغمبره اتو صلی علی المنافق ته په منافق باندې د جنازې مونږ کې اے پیغمبره د الله په دشمن باندې د جنازې مونږ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله نه منع کړي. الله د عمر رضی الله عنه د خبره تایید راولېګا. الله سورۃ التوبه آیت نمبر 84 کې الله رب العالمین وې اے پیغمبره ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. اے پیغمبره چې آینده په منافق باندې د جنازې منځونه کې منافقانو د جنازې منځونه کې په قبر ورته دعا د پارونه دريږي او الله حکم راولېګا اے پیغمبره کته دي منافق له او یا ظلم دعا وغواړي او یا ظلا او یا ظل نه مراد ده چې ټول عمر له دعا غواړي. پیغمبر استالاس خالی واپس کول شم خو مشرکان نه بخم. الله وی استغفر لهم که بخنه ول غواړي پیغمبره دا خپل پاک لاسونه ماته نسی او کنه نسی. اے پیغمبر ان تستغفر لهم 70 مره که او یا ظل ټول عمر دا پاک لاسونه دی ماته نیول دی او منافق له دعا غواړي. الله وی فل یغفر الله لهم اچر الله تعالی دی ته بخنه نه کوي. د عمر رضی الله تعالی عنہ دغه مرتبه وی دغه شان نورم داسې قران کریم ډک دی د دینه چې نبی عمر خبره کړل لاندې پزمکا الله رب العالمین د اغزینا آیاتونه را لګللی خو نبی علیہ السلام د دې عمر باره کې پیشنګوئی کړي وا چې دا به شهید کیږي. دې وجنه دې سوال کړو وی الله اللهم ارزقني شهادتا فی سبیلک یا الله مال په خپل الله کې شهادت راکا او الله د پیغمبر په دې کلی کې راکا. په مدینه کې غوښتو وای خپل زوی ورته ویلا وې څنګه دا دلته ستا حکومت دې ته خلیفہ د مسلمانانو یو کافر نشتا نو د شهادت پتا څنګه دلته میلاو شي. هغه زید الله نه په اخلاص باندې غواړم الله به راکړي. یو ځل د سحر مونږ دی چون کې هغه صحابه کرامو په دور کې او د نبی علیہ السلام په دور کې دا سحر مونږ په تیاره کې کېده. دا به داسې تیاره بوا او د رڼاګانو سیستم نه اوس کوم چون کې کمزوري نو ځکه نا وخت لګو کنه نور به په تیاره کې کېده او
نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه هغه په دور کې په دې کې رڼایي په جماعتونو کې دا رڼاګان هم نه یو کم سہولیات دي رڼاګان نه وي په تیاره کې چون کې د سهار په منځ کې ولاړ دي یو ظالم پټشو مجوسیو د ایران یو بادشاہ هغه ته د عمر رضی الله عنه شکست ورکړو او شکست ورته ورکړو دغه ظالم د پدی چل باندې ځان خلاص کړو چې د عمر رضی الله عنه ته ویلا خو به 20 لاکھ مربع میل باندې حکومت او یو سپر پاور تاغه شکست ورکړو ځکه تاریخ چې وګورئ نو پارس روم ایران دا په سپر پاور کې مخکې هغه دورونو کې دا سپر طاقتونه پای کې دغه چې کله شکست ورکاو دا هغه کم جرنیلو هغه عمر رضی الله عنه په قید کې راوسته دی واجه بالکل د ستور راغسته ودل مال اوبر راغی او ما سره دا لوز وکي څو پورې ما دا وګنه اسکل نو ما موج نه جو عمر رضی الله عنه ټیک دا چې څو پورې دی وګنه اسکل نو تاب موږ نه وجنو هغه لو خیر واغستو وبې واړه ولې سیدا چې وایړه ولې صحابه حیران شو چې وسو کوزو چون کې وعده وسکړو چې تاسو پورې وبنه اسکل موږ نه وجنو هغه کافر ویل و تاسو مسلمانان یې د وعده پابند یې ما خو وبنه دسکل نو څنګه ما واج نه ځان په دې طریقه خلاص ک صحابه ډېر عادلانو هغه بیا چې وعده به وکړه به څوک نه واجه هغه لاړو خپل علاقه ته ورسېده دغه ظالم دا یو مجوسی ابو لؤلؤ فیروز دیلمی دای چې کوم دنو دای مقرر کا او اوس داغه مزار په ایران کې دی بابا شجاع الدین په نوم باندې هغه د شیعاګان دغه خپلزي دغه فیروز دیلمی هغه تیار کا او هغه راغی سترې کار جوړ کړه د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی غلام مو دا راغی او سبانی معنی یو خبر او بل خبره جوړول او عمر رضی الله تعالی سره اختلاف پیدا شو او دی بیا په میراب کې پټ ناسو تیارو په جمعات کې د سحر منځو 27 ذل حجه و د لوی اختر د میاشتې وېشتمه او په دې کې د دراغه او عمر رضی الله تعالی په خنجر باندې وره بیا د صحابه دا ډله ډیره مضبوطه و صحابه د صفونه ډیر مضبوطو هغه نه د کافر ونه تختید د بيدینه او دغه شاند کې بیا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ مانځه د مخ کې شو هغه مختصر منځو کلن منځ وکړه او ډیر صحابه نور ځان سره زخمیان کړه په خنجر باندې وال تختید خو هغه پرې نه خو هغه را ایثار ک او بیا د ځان په خپل حلال ک خودکشیم په خپل وکړه دغه پیروز دې چې کوم نه د او کله چې عمر رضی الله عنه په خنجر باندې وو و عمر رضی الله عنه په مانځ کې आवाज وکوي اکلنی الکلبو سپیو چې چلما او سپیو کړما بیا صحابه کرامو هغه شیونیو دو نو دغه دا 1 محرم چې دا اسلامی تاریخ اسلامی کال کې ابتدایي میاشم ده او دغه اولنې تاریخ دی د محرم په دی باندې دغه واقع راغلی و نو په دې مناسبت سره د عمر رضی الله عنه متعلق یو څو خبرې وشوي الله رب العالمین دې د هغه صحابه کرامو داغه په نقش قدم باندې